عزیزانو زما خدای گواه دی چې زه دې قوم نه مایوس یم زړه مې نه غواړي چې دې خلکو ته جلسه وکړم یا ورته تقریر وکړم زړه مې نه دا 8 ورځې وشوې چې دې قوم زما متعلق سال جوړ کړي یو به یو ته غوږ ورنږدې کی خبر نه بجلیګر ملا خو ډزې وشو بل به بل غوږ ته نږدې بل به بل غوږ ته نږدې کلي دي ډېرې دي چې بنو دی چې میران شاه دی پاړه چنار قطر دی دوبۍ ده هالند دی دوحه ده ریاض دی جده ده ټلیفونونه دا چا وکړه دا پروپاګاندا چا وکړه سیکان راله د پټیاله هندوان راله د دلی انګریزان راله د یورپ او کنه دا خلقو وکړه چې دا ګریم پریخي دي منځونه هم کوي تسبیح مړی مسلمانان هم ځان ته وایي دیو ولی په بجلیګر مولا ولې ډز وشو څه چالي کړی سړی وجلې وی هغه مولانا عارف الحسیني چې قتل شوی دی شیعاګانو په ده ډز عارف الحسیني چې چا قتل کړی دی خو شیعو تم معلوم دی حکومت تم معلوم دی صدر ضیاء الحق صاحب چې چا قتل کړو دنیا ته به 2 ورځو کې پته ولګي چې چا کړی کنا جی اس کا موجودہ حکومت کے ایمان وی او غیرت پکی وی نو د ضیاء او د عارف الحسیني قاتلان دے برملا میدان تروباسی او چرماری دی کی چې دنیا ته پته وي کنا جی بجلیګر مولا یا داغه مرګري اهل سنت والجماعت ورسردی بدنامول سپاه صحابه والا ماوی اخواله کاندی د صحابه په نوم باندې مرګري شوی دی اوس کلیر کټ پتا ولګی دا چې دې کې د سنیت سپاهیت ایس لاس نشتا دا چې چا کړی دی دوی ته معلوم دی بجلیګر مولا د چا مړه ګډه نه ده پاسولې په هغه به ډز ولې څوک کوي یو سړی به پې ډز کوي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي دا رسوا او شرمېدلي او والله کې پرېږدم ډز صحیح دستی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای مرګره لرم د ټوله خدای پروا نه لرم تاسو پوه شئ په خبره باندې ما ټول عمر د خدای په باور تیر کړی ټول عمر او دینه بعد مم د خدای اسره او د خدای باور ده زما خدای چې زما په تندي کې څه لیکلي اب ما ترارس
ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। चरत की चियई तासो मर्ग बदरु रसी युद्रिकुमुल मौत, मर्ग बतासु ब्यामुमी वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कपा मुहकम ब्रजुनु के नास यही अलतबम द मर्ग न खलास नश। तासो फौजी जहाज द मल्क लोया सरमाया पके नास्ता, हिफाजत फौज कई, लेकिन दाजल फरिश्ते चिकम जे के वर्ता वलाड़े वे द फौज हिफाजत बचकड़े से खबर कवाए। पर उनमें यो फौजी ता हुए मावे कर कर डेर मकावे तासो दामो आए च तासो जमुंग पसर दे मुल्क पे तेरा हुए कम फौज च खपल सदर बच नकड़े शो फौज बमुंग से बच गई। कम फौज च दखपल सदर हिफाजत नकड़े सो अब जमुंग से हिफाजत, जमुंग हिफाजत हम खुदाए बकई, दमल की हिफाजत हम खुदाए बकई। अजीजानो दा जमुंग मुल्क दे, दा जमुंग वतन दे। मौजूदा वक्त के माशिया ताबल और अजोए चे फिक्रो का दा से आजाबून अस्तासो पसर वलाड़ दी कयो तरफ तदरुस अजाब दे, बल तरफ तद इंडिया अजाब दे, बल तरफ तद अमरीके अजाब दे। कदा मल्क नो न बत शिया शिया पाती के गया न बज सुनी सुनी पाती के बलदा चिस्ताओ जमा मंस के जगड़ा द डंडे मारा है न दा, स्ताओ जमा मंस की जगड़ा द कोतक मारा है न दा, स्ताओ जमा मंस की जगड़ा द परजोन न दा, स्ताओ जमा मंस की जगड़ा अगा द दलाइल। ठीक है जी। तो है अबू बकर उमर उस्मान ज्यादा करे हजरत अली सरा च खिलाफत द अली हको अबू बकर वागस्तो मावे वारा आशिका रा मजहबो मिल्लत जुदास्त। उलमाओ न माफी वार काबू जहल चिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह लोई दुश्मनो दासी दुश्मने चिद कसाब नबेस खालरी रावड़ा औ द बैतुल्लाह पख्वा के बेद रसूलुल्लाह पमलाचो द पैगंबर द कतल साजिशुना बदा अबू जहल पकूर के गेद हजरत उमर चा तैयार करे द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह द सर प्रे कोल द पार दुश्मन अव्वल द सरदार कौले ब्या माफी वाड़म च आशिकारा मजहबो मिल्लत जुदास। कमा अबू जहल उस चरता उलिदे नजमादी पुखदे कसम हुई चबदा अबू जहल स्तरगे सपवमा वले चिपदे स्तरगुई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह लिदले यजीद तस्वार से चोए कमा यजीद लिदे जबद यजीदम स्तरगे सपवम जका च पदी स्तरगु इमाम हुसैन लिदले
ولی کمقل یې ما خو درته وی چې یو دا لالولو یې داسې پکوړه یم ږدم او کیما کش مې درته نیولې راشي دا سربک کیما او کیما سپوت اچول سپوت په بني آدم یې مونږ ولی پائے سگ بوسی دا مجنو خلق گفتہ آج بود پائے سگ بوسی دا مجنو خلق گفتہ آج بود گفت گاہے در کوہ لیلا رفت بود مجنون سپیرا نیولے دے او د سپیخ پہ سپائی لگیا دا چکے د سپیخ پہ سپے سپے دے مردار دے و شک پکی نشتا چس پہ دے مردار دے خوخ پیز کا سپاو ما گفت گاہے در کوہ لیلا رفت بود دا سپیبا کلا کلا د لیلا په کوڅه کې ګرځېدل نو د دې سپي خپو سره د لیلا د کوڅې خاورې لګېدلې دي نو زه یې خپې ځکه سپوم چې د لیلا د کوڅې خاورې زما خولې له راشي دا د عشق مقام دی ماما تاسو په عشق څه پوهېږي ګیره مه راکاږه تاسو په څه پوهېږئ دا خلکو ته ګوره پیمانې ووایئ تاسو بیاله خبره ده چې تاسو غونډس کې یې او مونږ هم بالران یو مولا بالر دی او عوام غونډس کړ چې هر طرف ته یې ولي په ډبې نه یایي او نه یې په ډنګ یایي مونږ څه پوهېږو عشق یو نره غوند درد چې په دې ځای کې پیدا شي دغه ځای چې په چا مین نو د هغه کور به وي آب پکې اوسېږي بل څوک به پکې نه پرېږدي بل څوک به نه پرېږدي مولانا روم وای بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرول کل بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرول کل کہ درون خانے تو دیگر چیکار دارد بخدا قسم سینه می وشله و زړه می بهر راوباسه زړه می بیا سیرې کا دننه می د زړه په نقطه کې وګوره ای الله زما زړه خو ستا کور دی نو ستا په کور کې د بل چا څه کار دی چې دننه راشي د چا زړه چې د خدای کور نو د هغه بیړي تباه ده او غرق دی دا هغه کور روان دی چې د چا زړه د خدای کور نو چې د چا زړه د جناب محمد رسول الله کور څنګه کور به نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو پل معشوقی ته وي چې اودس مودس نه پوي اودسونو نه پوي او نه په مونځ پوي خو چې ته را مخامخ شي سجده درته وکړه مولانا کافر غیر اللہ تا سجدہ خو کفر مرتد یہ سجدہ
अगर उनको रवा नहीं, यूं सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। ये सजदा अगर उनको रवा नहीं, यूं सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। आखिर के वही कांटा मेरे जिगर को लगा है तेरे गम का, कांटा मेरे जिगर को लगा है तेरे गम का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। तासु ख्याल इश्क दावा अजीजानो, इश्क मुंग पुई गुना मोहब्बत मुंग पुई मा योशिया दे जमा आशना दे मा वे का खबर हो रहा खुदा पर आस्ता है चे न तो शिया शिया न तो सुनी सुनी वे चवाले माल मुंग द्वारा शेखेलानी वो प्रदो आदत तंबलू ना गागू शिया शियान अली राशका ज़रा तवख़ है आगा दर्द चिकम दर्द अली और दागद मरगरो पढ़ क्यों द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मुतालिक देखो गोरे अली से हिजरत को मदीने था यम द टोले मकी दुश्मनदार द टोले मकी जमा कट के बदश पे सूख समली दुश्मनदार सड़ी कट के बसम लो खबर कवाए अजमा वशनाद नन मेउलिद मालिक अखकार ना वेदा सोरजे जाले गुला गंदेवा ची बिजलीगर मुला चाडस खड़े दे वैसे दर्तला माना ची रिश्चा पे सोडस की जो न लगमा देखो अगर अली सरदारी कौलेन वर्तवाई ए अली ज़ुख़ुब बेगाल अज़म मदीने त हिजरत का उमा अबू बकर बमरा सराई जमा तालाशी बाली खलक बरा पसी गर्जी जमा कट के बसोक समली हजरत अली और तो फरमाया या रसूल अल्लाह अस्ता कट के बज प्रोते मा जमा कट के खुबत प्रोते जगोरे द टोले मकी दुश्मनदार वो या रसूल अल्लाह काश जागा औरस खुदा रावली चिकम गशे तुरा पता चलीगी चिपागे जमा और मेघ गुश और तब बच इश्क देते हुए इश्क देते आई जंगे उहुद के द सरदार कौनैन गाख मुबारक शहीद की वैसे करनी पगरुनों की उसी की चलाई गड़ी साथ ली चावर तौयत छिपे मैंने दागा खुयो गाख मात शवे दाम बुरा वागस्ता दजान नयो गाख हुइस्त ब्याए हुए चाह से न जमाद महबूब पास गाख माती और मालान ले हुइस्त न पास नहीं हुइस्त ब्याए हुए चाह से न जाद जाम नहीं हुई मादा हुइस्त न द जाम नहीं हुइस्त लकेराल च पता न लगी च जमाद महबूब कम गाख माते खुराश दखले न टोलो बासना बपखपला पकेराश
سردار کونین لیدلم ندے پنالی دو پہ مائن دے پنالی دو حضور چه وفات کے دو وصیت وکړ چه عمران زما د وفات نرستو دا زما جو بابا پاس پغر کی یو اویسی قرنی اوسیگی زما د مرگ نرستو دا زما جو بابا غلیو سے اللہ حضور د وفات نباد چه جو بایو لڑا اوڑا اویسی قرنی تیوی د خدای بندہ سامل دکڑے دے جد محمد رسول اللہ دمرا منظور نظر وے ورتے وے اے عمرہ واللہ کا نور پوئیگم دا چیلے او گڑی میں ساتلی دی او دی زینب عاشق ما ورغلیم نیم لی دلیم امنو خدا میں وارد چی دا غاخ مبارک مات شوے نو ما خپل ټول غاښونه وویست چې زما د محبوب یو نه نو زما خوله کې دې ټول نه وي عاشقي دې ته وایي عشق دی الله عشق دی ړومبه شپه ښځه بچي دین د پارا قربانال سوال نه پیدا ړومبه شپه د واده حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه ړومبه شپه کټ کې پروت ته ستا د ملک د ودونو ړومبه شپه څنګه د شرمېدلي ملک اوسېدو والاو ستاسو د ملک د واده ړومبه شپه څنګه الک سره د دنیا لونډان لچران لوفران لپنګان رامرګري شي ټوله شپه پې وي سیارونه ګوري ټوله شپه پې ډمتوب او کنجرتوب ګوري ټوله شپه پې بلو پرنټونه ګوري دا دوی پیژني دا ټول قسم په خدای چې داسې ارامتوب نه دی چې دوی یې نه پېژني اشاره کوه دوی یې بنیاد ته رسي ورېږه یو هلکه 13 ورځو کې د هندوستان ډب چې راغلی و د هغه څه نام و دلیپ کمار اسوام خپه نشه خپه نشه واده دی او د واده ړومبه شپه ده الله اکبر کو د کټه ودنګ ناوی رونی ورستل چرتا ورته او بیبي په یو زړه کې دوه محبت نزای یا بتا سره محبت کوما او یا محمد رسول الله سره خوب می ولید چې زما محبوب په وینو باندې رنگ د احد په میدان کې پروت ناوی ورته وی چې حنظله ما خو پرڼا کې لیدلم لې د واده ړومبه شپه دې ده سمله د الله بنده په ژوند کې دا شپه ډېره د خوند او د مزې سمله ورته او ناوی والله کټینګېدی شمه اناوی ورته وی چې ما خو په رڼا کې لیدلم نه نو که ته لاړې ولته شهید شوې نو زه به د قیامت په ورځې څنګه پیژنم چې دا زما خاوند
नो हजरत हंजला लस्तूणे उशलोलो वेल बीबी गोरा द क़यामत पौरज़े द मोहम्मद रसूलुल्लाह द निशान लांदे चिद चालस्तूणे शलीद लेवी दा बस्ता खावंदवी औ मंडी लाड़ो जंगी शुरू कर ची जंगी शुरू कर हंजला मु लगे दो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि हुजूर अलैहिस्सलाम हुक्म ची दो खुद शहीदान गुसल मवर कवा खपलो कपड़ों के दफन जिब्रील राग है वे या रसूल अल्लाह हंजला रुंबश पदवा दुआ द कोरा चिरात लो गुसल नो करे नो माता अल्लाह हुक्म करे चे हंजला बमले की गुसल वर कवी उस हदीस के राजी द हंजला नुम चे मुहद्दिसीन जिक्र कई नो हंजला गसीलुल मलाइका अगा हंजला चे मलेको वाला गुसल वर करे अजीजानो द इश्क दा मकाम दे चे पा इश्क के कुर्बान शे मलाइक बस्ता गुसल कोलो लरज आवाशी की लंड होंदी तारीफ थे लंड हजरत अबू हुरैरा आशिक पर तमाम रिवायत द हदीस की दा अबू हुरैरा ना जियात रिवायत चाना नदी मनकूल वले जका चले वने रोटे जामे ओबा खुराक स्काक दे सदे द खुदा बंदा जमा खुराक तमाम तन में द रंजू पसीर उड़वे तमाम तन में द रंजू पसीर उड़वे खुप माद तुरुस्तर गुयो नजर वे जमा खुराक दस्तूर उस्तर गुयो नजर बस चारा तो उगूरी मोड़म शम तंदम लाड़शी लिबास बिस्तार खुराक जमादार शौक में दादे च जमासी नवे और द मोहम्मद रसूलुल्लाह हदीस पे लिखले के दल स्तरगो में दद चेहरा अनवर तकतले दद पख्वा के उसे दले दामिश अजीजान वावर और पकुलाओ गगुनो वावर सुनियान मुनियान निश्ता सुनी तुम तासो पी जनीम ना सुनी ची हाँ ये जनीम मामा सुनी तो अयोकली की मैं तकरीर कोलो 2 घंटे तेरे शुमाइल का सपोई शुवे खूब रगले कभी आदि मेहरबानी उकड़ मादी तो सुनी थी न पसुनी और न पमुनी भाई नमाज आंदाई के पूछने साढ़े नाने दे वक्त कूजा पड़िया घर कूजा पड़िया ओ मुसल्ला भी पड़िया घर तू ओ मैं नहीं जानता है दिया बारीका नू कूजा नमाज मुसल्ला पड़िया घर तसा मुझ तसा पोई गई दावे सरदर तवे चे द मुंज गरज तरो सब मुंज गुजारो न दे पे जंदले दे इस्लाम गरज
تر اوسه پورې مسلمانانو نه دی پیژندلی او کوم سړی چې د شي غایه او غرض نه پیژني په هغې فایده نه مرتب کېږي. بل جنازې غرض څه دی؟ هغه ورځ مې یو لوی بزرګ ته وویل ما په ایمان وی جنازې خو دې ډېرې کړي وې علاو مال دې ځای کې د نری غوندې درد پیدا شوی چې د مړي سره به بېګاله څه چل کېږي؟ ویل نه ویلي مې دي چې خدای ویې بخي مال دې ځای دې درد کړی دی که نه؟ درد خو یې نه دی کړی ما جنازه نه ده شوې ورکوي دغه امامانو چې دې ځای د نری غوندې درد کړی دی خدایم بې خو نه بس غرق یې غرق دا چا چې دا جنازې مونږ کې دا لا غرق دي دا بله ورځ غیبي جنازې چې کې دي دعا وکړئ خدایه ویې مخې جنت ورکړي دا قسم په خدای چې ټول فراډ دوکه وه په ایمان درته یم چې زباني جمع خرج تاسو پوه قسم زه خو صفا خبره هغه جنازې لازم چې دا ځای مې ورسره نری درد وکړي چې دې ځای مې نری درد نه کړی ورځم هم نه که لاړ شم نیت یې نه تړم نه دې ځای دې درد ونه کو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اسلام غرض تاسو نه پیژنئ اسلام څه ته وایي؟ اسلام څه معنا؟ شیعاګان ځان ته مؤمنان وایي مالکه مؤمن څه ته وایي؟ مومن माना अमन देने वाला अमन देने वाला मोमिन दी तो बल्ला अमन वर्कोल मोमिन दामन इस्लाम समाना गर्दन नहादन من احکام الله تعالی و رسوله د خدای او د رسول حکم ته گردن نهاد کېدل. ایمان څه ته وایي؟ وای وای طالبان یې تاسو لکه ها طالبانی ته طالبي وای ایمان څه ته وایي؟ شرم پکار ایمان نه پیژني اسلام نه پیژني د بازګل کوتا کې شیطانت له خو خطا کړی ویجلیګر مولا باندې ډس کولو پراپګانډې له خو خطا کړی پتا سو بډس کیږي په ما بنه کیږي جنازې بم کوم ټول به مردارې گئی ان شاء الله العزیز. ما سکار ما د پاکستان د ټولو صدرانو پسې دعاګانې وکړې ضیاءالحق هم لاړو خدای دې وبخښي زه د ضیاءالحق لوی برخلاف په دې جماعت کې مې په دوو ټکو یې برخلاف اقتدار مې ته نه غوښت دا مې ورته وی چې د اسلام نوم چغې مه وه دا چغې مه وه بل دا چې ملا پسې دا د سود د زکات پیسې مه ګرځوه مولیان راته خسیان کوه ما دا دوه ټکي چې مړ شو په ایمان درته وایم چې ټوله ورځ ورپسې دړنه خفه وم دړنه زمونږ ټول اختلافات ورسره ختم شي الله دې ورته معافي وکړي سره د ټولو ملګرو څومره چې په دې جاز کې کړه شوي دي خدای دې ټول وبخښي. حدیث کې راځي اذکروا محاسن موتاکم د مړو نیک خصلتونه یادوئ چې سړی مړ شي مړي پسې به بد نه وی دا شرن ناجیز دي. زما په خبره پوهېږي خبره لاړه خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه. اوس سوال د ملک دی سوال د ملک د بقا او د سالمیت دی. عزیزانو شیعو ته مو وایئ سنیانو ته ویم
نور فرقو تم ویم که پاکستان وو تاو زب سره د دلایلو جنگ مکو که پاکستان نو زمون ملک نو نه به سنی وي او نه به شیعی زما عزیزانو دعا کوئ چې خدای دا ملک باقی پاتی خبره د ملک د سالمیت او د بقا ده مونږ د ملک دشمنان نه یو علماء دیوبند اول هغه خلق دی چې پاکستان جوړ شو مولانا حسین احمد مدنی نه تپوس شو هغه وې چې جوړ شو نو دعا ورته وکړي چې الله سالم لري اوس او الله تر کافی مودې پورې وچلي دا د مولانا مدنی الفاظ تاسو خیال راغی نو عرض مې دا عزیزانو چې سوال دلته د ملک د بقا او د سالمیت ته سوال د چا شخص پورې نه دی ضیاء الحق کلاړو دعا وکړي چې الله یو صحیح نمائنده د هغه په ځای مونږ ته را پیدا کړي چې د دې ملک قانون قرآن کړي ما ته وګورئ تر هغې به یې پرېږدونه که فوجیان وي او که غیر فوجیان وي چې تر څو پورې د دې پاکستان قانون هم قرآن کړی تیار یې دې ته زمونږ ټوله جګړه به دې دپاره وي چې د پاکستان قانون قرآن شي عزیزانو شهید څه ته وایي دا باس با سبا 12 بجے کوارټای کې بیا جلسې تاسو به مهرباني کوئ راځئ به ما مرایم خوږېده خو تاسو کې څوک ولیان ناستی نو خدای اوس به ځئ کم خوا لاس اوچت کوئ لاس اوچت کوئ ګوره ما ته یو منټ لاس کوس کوئ خدای ته وګورئ چې د خپله لاسه د هغې جلوسونه کامیاب نه کوي ای خو مونږ سره جګړه په دې ده چې زمونږ جلوس کې لشل کسې او ټول خلک تاسو رانه دغه کړه غلي وځئ او نیغ کورونو ته ځئ چې هغې مو واته کسې او ځان باندې رایښي وایي وهئ ځان ځئ خدای مو بخښه چې تاسو فکر مه کوئ دا جماعت قاری اسلم جوړ کړی دی او د ملنګانو غوندې به لوډ سپیکر ته ناستو در په درې خاورې په سرې خیر غوښتی چې تر څو پورې دی ژوندی دا جماعت د ده دی که د علاقې خلق بغیرت شو او په دې غیرت نه کولو نو مونږ څه بلاوالي یو بیا په دې لار به زه تېرېدمه او د ده چغې به مې په لوډ سپیکر اورېدې چې خیر به یې غوښته دا جومات یې جوړ کړی دا ما وران هم لیدلی و دا ما ډیران هم لیدلی و او دا ما اوس دومره آباد هم د ده په برکت ولید عزیزانو دی کې مدرسه بم د دوی محتمم بهم دیوی کدا علاقې خلق د پیسو تحمل نشي کوله دارالقرا د مالګو منډۍ مدني مسجد چې یو عظیمه اداره د دین ده د هغه ځای نه به مفت استاد راځي او دلته به سبق پړاوي مفت تنخواه به قاری فیاض ورکوي او سبق به دلته پړاوي که قاری فیاض هم دیوال نه ځان پناه کو مونږ به وله خیر غواړو او د هغه استاذ تنخواه به پیدا کړو په دې خبره انتظامیه د ځان پوی کی او د ډي اس پي صاحب په نوټس کې دا خبره راغلی چې سړی پوی کا او سړی ګوره شیعه نه دي که تاسو هغې ته په غوسه شوي نه یئ ځکه چې دا ورځې داسې دي شیعه نه دي خدای مهرباني ده د پېښور شیعه او سني منځ کې تر اوسه نه تصادم شوی دی او نه به یې کولو ته پرېږدو اسلام د دلایلو مذهب دی زمونږ او د شیعو
په یو ټکي جګړه ده او انشاءالله به په دلایلو سره حل کوو. هغوی وایي چې مونږ تیز عاشقان یو د امام حسین او مونږ وایو چې مونږ تیز یو. هغوی وایي چې مونږ تیز یو ځان وهي، مونږ وایو چې مونږ تیز یو د امام حسین او د رسول الله دشمنان وهو. کنه چې 40 کاله د پاکستان وشو، د غریبانو ځان والو نه بل له سپېړ نه ده ورکړې او مونږه د پاکستان د هر حکومت بیړه تباه کړه. یو حکومت رانه په سړیتوب نه دی تللی او نه به رانه ځي. ضیاء الحق صاحب وفات شو، زمونږ او د هغه ټول اختلافات ختم شو. دا یاد لرئ اسلام دا دی چې مړي پسې به د مړي بد نه وی، ختم شو. وی جی دینا پس پس کیږي ملکه، دینا پس څه وشو نو مونږ به هم بیا څه کیږو. څه دې وکړه هغسې به در غلام اسحاق مال غلام احسان ضیاء الحق خو بیا هم ځوان و منډه یې والی شوه، دا خو بوډا دی منډه هم نشي والی، دی به د ځان تماشه کوي. وی مارشالله مال نورې ما درې مارشاللاګانې تېرې شوې، دیوبندیت ختم نکړه. که څلورم رالم انشاءالله دیوبندیت به سینه په سینه جنگ کوي ورسره. زما عزیزانو عرض داو چې دې وخت کې ملک ته د یو عظیم بحران سامنه ده. اول ناول میں دا دعا دا چې یا الله زمونږ د ملک کې خپلو کې بار قسم جنگ کو، خو یا الله د بار آفت نه په امان کې وساتې، ځکه چې د بار آفت پې راشي ملک نه وي نو مونږ به هم نه وي. که داسې نه ده ملک وي خو مونږ هم بیو، جنگ به مو کو، هر څه به ملک نه وي مونږ به هم نه وي. نو د دې وجې نه بیرونی خطراتو با په اتفاق مقابله کو، هغه که روس وي که امریکا وي او که هندوستان وي. بیرونی خطراتو نه د زمونږ ملک خدای ساتي او ملک دننه داسې طاقت نشته چې د دیوبندیت مقابله وکړي. په آرام به تر هغې نه کینو چې تر څو پورې هم د دې ملک قانون قرآن کړی. ما انګو کې شیعه او حضراتو ته ووې مال خبره واورئ، کور کې خبرې کوو پر ورولۍ جګړې نشته. د انګو ایسي ماته وي یاره جي لکه ما په آرام کښېنه، زه یارېدو والا خو نه یم. اگر چې تاسو مې میاشت کې 3 ځله وجنئ بیا مې را ژوندی کوي، کله را باندې ډزې وکوي، کله را باندې څه وکوي، کله را تاسو د دا وس خدای درکړه، د دا پراپېګنډې کوئ زه که دا وایئ چې دی مړ شي نو د پاکستان هغه خلق به خوشحال شي چې د چا ښځې بربنډې ګرځي. دا 10 ورځې مو کتې د سنیانو ښځې ټوله شپه په دې مارکو به ګرځېدي، ګوډاګي به یې تړنه. دا ګوډاګی څه کوي بیختي ځه په دې څه چل دی؟ په دې سید حسن پیر کې یو ګمبد جوړ دی، په هغې کې یو زانګو ده وړه غونه. نو دا ښځې ورشي زانګو له داسې ټیله ورکي او کاڼی راولي او داسې ورلړکي. نو چې کاڼی ور وغورځېږي زانګو کې نو نورو ښځې مبارک شه مبارک شه. ولې وی کاڼی زانګو کې پرېوته زوی به دې وي. 5 پیرانو کې کم خیال کړی ونو ته جاروګانې لړه کوي، نوې جارو یو سی هلته ونو ته یې لړه کوي، خو چې د چا جارو پاسون مبارک شه مبارک جارون خطا.
یو خراب غوندې ټکی را یاد شو خو نه بیا کوم ته په شرمونو شرمېږې بیا زمونږ ښځو چوري منلي وي نو ډم ځان سره کې او د چوري ټوکری په سریخي او د پنځو پیرانو لذي او ډولکی مخکې او زمونږ ښځې ورپسې وایي ما د پنځو پیرانو چوري منلي داسې ده که نه نو دا خلک خو مانه تنګ دي خو زه یې پرېږدم چېرته که زه مړ شم والله العظیم تاسو تستنیوالو د پاره به بل بجلیګر ملا پیدا شي که زه مړ شمه په خدای قسم ستاسو رازونو فاش کولو د پاره به بل ملا پیدا شي که دا دین په جناب محمد رسول الله پورې موقوف نو چا وفات شو هغه کار الله د ابوبکر صدیق ناغستو چې هغه وفات شو هغه کار الله د عمر ناغستو چې هغه وفات شو هغه کار الله د عثمان ناغستو چې هغه وفات شو هغه کار الله د حضرت علی ناغستو زمر شم ما نرستو ببل لکها کروڑها علماء لوی لوی خلق موجود دی قادیانان خوشحالیده چې عطاالله شاه بخاری وفات شو مونږ ته خلاص شو چا وفات شو الله غلام غوث هزاروی ورته پیدا غلام غوث هزاروی چې بوډا شو الله ورته مفتی محمود را پیدا مفتی محمود چې کمزور شو مولانا یوسف بنوری ورته را پیدا شو نو زنګل د زمرو نه خالی نه اور زمانہ کې با الله سړی پیدا کړي او تاسو ته به د کونینو ځکه چې بنی آدم وي نو ډاکټر وي چې ډاکټر وي د طب علاج وي تاسو د بيدینۍ طب نیولې او د کونینو ستنې به په کوناټي کې درته وهي هر ټایم چې خلاصېږئ بنا عزیزانو عرض میں داو چې شهید ستوي شهید د فعیل وزن دی فعیل وزن په عربي کې کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول راځي دلته شهید په معنا د مشهود دی شهید ته شهید ولی وای زکا مشهود له بالجنه ام مشهود له بالملائکه شهید ته یا خو شهید زکا وای چې د ساکم ټیم کې اوزي نو دغه وخت کې ملائکی ورته ولاړي او په جنت کې خپل مقام ورته خي چې دا ستا زیاده سترګې دې پټېدل او دې مقام ته بلاړ نو شهید دا معنا اوس شهید د مرګ نه رستو حکم داده چې جامع بتنو بس لیکن ویزاد وینقص که جامع زیاته وي ته کمې بکې که کمې وي پوره به کې درې کپڑے او سره د وینو به دفن کې دې کې څه راز دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې کې راز دا دی چې شهید چې د قیامت په ورځ را پاسي نو د دا وینې او د زخمونه به د مشک او د عنبرو په شان خوشبويي کوي اس مړی به دا تقاضا نه کوي چې خدای ما بیا دنیا ته واست واحد مړی به شهیدی چې یا الله کاش چې په دنیا کې
ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. خدای زه مړ کېدی او بیا ژوندی کېدی، مړ کېدی او بیا ژوندی کېدی، قتل کېدی او بیا ژوندی کېدی. حدیث کې راځي سردار کونین نه تپوس وشو چې د شهادت په ګولۍ او د شهادت په تور او په غشي چې څوک ولګي د درد محسوس کوي. سردار کونین فرمایل چې د شهید درد د تور او د غشي دومره ای لکه د سړي خپه کې چې ازغی لاړ شي. اوس بل ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء والشهداء. الله حرام کړی دي په ځمکه باندې بدنونه د انبیاء، د انبیاء بدن چې د هغه ځمکه نه خوري تر قیامته پورې به سالم پراته وي، او د شهیدانو بدن چې دی هغه هم ځمکه نه خوري تر قیامته پورې به په خپلو وینو کې سالم پري. عزیزانو یو بله د کار ټکی درته وکړه. خدایم پوی کپې نو خبره پوی شي. دا یو مسله ده چې روح عرض دی او که روح جوهر دی. عرض اهل مناطقه قائم بالغیر توای او جوهر قائم بالذات توای. نو روح عرض دی او که جوهر دی؟ آیا دی قائم بالذات دی او که قائم بالغیر دی؟ د جمهور علماء مذهب دا دی چې روح چې دی دا جوهر دی، دا عرض نه دی. دا جوهر دی او عرض نه دی. عزیزانو روح یو سوال ما باندې یو سړی وکړو لږ ښه ګورئ ما ته چې تاسو وایئ چې په قیامت کې به سړی په دوزخ کې واچولی شي او په اور کې به سوځي او مارانو په خوله کې به په جرندو کې دل کیږي او دا چل به کیږي او دا چل به کیږي او دا چل. نو بنی آدمو خو ګناه کړې ده که په قیامت کې په اور سوځي او په جرندو دل کیږي. د غویانو میخو ګډورو چیلو دوی څه ګناه کړې ده چې هره ورځ په لکونو کروڑونو حلالیږي او په کوړو کې مکیږي، کبابونه ترې پخیږي، خلک یې خوري، په اور باندې ورتیږي. دوی څه ګناه کړې ده؟ په دې سوال پوه شوئ؟ د دې څه جواب دی؟ طالب ها څه کتابونه ها حفظ کې حفظونه ډېر کوئ، ورسره کتابونه هم وایي. د حافظان داسې مولا چرګک ټوپۍ په سر یې غوړ غوړ ګرځي نور په څه پوهېږي نه. کتابونه وایي. په دې خبره پوه شو چې دوی څه ګناه کړې ده چې دوی له دومره سزا ملاوي. بني آدمو خو ګناه کړې. علما لیکي چې تکلیف د عذاب روح توی بدن ته نه. دی خوا وګورئ زما د بدن نه چې دا لاس غوس کې دې ځای نه پرېږدي، د دې لاس بدن سره تعلق ختم شي او دا لاس یو سي او ته په کوړی کې دی او کیمای کې زما بدن له پې درد رسي. ها جی تا نه زه یو تیکه پرې کوم او هغه تیکه کې سیخ کې اچوم او په اور یې نیسم، ستا بدن له پې تکلیف رسي؟ نه رسي. تکلیف تعلق لري د روح سره.
روح چې د بدن نه کټ شي دغه بدن که بیا په اور کې واچي او که کیمکې او که ټوکړې کې او که وریته روح ته پې تکلیف نه رسي څاروی چې حلال کې روح ته کټ شي چې روح ته کټ شي څاروي ته اړو تکلیف وي نه ما په دې خبره پوه شوې بل یو سوال واورئ یو هندو دی زمون یو بزرگ باندې سوال وکړو چې تاسو مسلمانان څه ظلم کوئ مړی راوالی او خښې کوي لاندې په ځمکه کې څښا شي چینجي پکې وشي مردار شي بویونه وکړي دا ستاسو سړیتوب دی پکار دا دی څنګه چې مونږه کوو لاندې لرګي او باندې لرګي کېدو مړی په منځ کې تیل پې واچو تیلی ورته کو اذا وجد فتلاشا ایره شي نیست و نابود شي بس ختم شي نه ګند تی جوړېږي نه مرداري تی جوړېږي نه تی بوی جوړېږي فقیه وایي د هندوانو ملا ته چې خبره دې ټیک کړې خبره دې ټیک کړې پکار دا دی چې مړی سوځئ او مونږ غلطي کوو چې خخو خو یو خبره زمونږ دا روح دا د عالم ارواح نه راغلی عالم ارواح نه چې راغی هغه د ځمکې نه واده وکړو دا بدن د ځمکې نه جوړ دی منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى روح د اسمان نه راغی او د ځمکې نه واده چې واده یې وکړو پاللی کېدو د دې واده د حفاظت دپاره الله پاک اوبه پیدا کړ د دې د خدمت دپاره الله اور پیدا کو چې دې واده دپاره به روټۍ پخوي کټوۍ پخوي په دې اور به پخي کټونه یې جوړ کړ کرسۍ میزونه وغیره روح پسې جواب راغی د عالم ارواح نه چې واپس راځه روح روان دی واپس بدن پریږدي اور د بدن د پاره نوکر دی ځمکه د بدن د پاره مور ده اوس روح به دا بدن مور ته سپاري که نوکر ته به سپاري حق د چا دی هندو هریان وستا خبره ټیک ده مونږ به هم سوځولی وی خو چې روح پاس روان شو نو د انصاف تقاضا دا ده چې دا بدن د چا نه اغستی دی هغه ته یې حواله که نوکر ته یې ما حواله که ما په دې خبره پوهېږي عزیزانو بله خبره ستا ملک د هرې فتنې مرکز دی د هرې فتنې یو شیعه دی زما اشنا دی ما ته وی چې تاسو په امام حسین پسې اړو جاړئ نه مال زه ویلی مال چې زما زوی دوبۍ ته تلی او په دوبۍ کې ډېرې پیسې وګټي او راشي ښه کرکولي په سري په جامې اغوستي ټاټ پاټ کې د جاز نه راکوش
چې زه ورته داسې وګورم نو هلته په مزدورۍ خو یې خفه ومه لیکن چې اوس ورته وګورم جاړم به که خوشحالېږم نه سم ووایي ولې دا دوبۍ موبۍ نه چې راشي که خیال کړی که نه دی کراکل مراکل په سر یو تازه کراچۍ کې حجامت مجامت کړي که نه داسې ډېر غوړ زیړ راکوشي داسې نو زه به خاندم خوشحالېږم به ورغاړې بوزم سب به کم چې ماشاءالله زما زوی خدای کامیاب راوست نو مال ته په ایمان ووایه چې امام حسین په جنت کې دی که په دوزخ ټول ووایه نو په جنت کې مزې کې یو زه دلته ځان مې په والو مړ کو د دې معنا دا ده چې زه پې خفه یم چې په جنت کې ولې پیغمبر ویلی دی سیدہ شباب اہل الجنہ سیدہ شباب اہل الجنہ اے مسلمان قوم امام حسن و حسین با پا جنت کے د جنت د نوجوانانو سردارانوی بیات سوئی ان فی الجنت نہرم من لبن ان فی الجنت نہرم من لبن لعلی وحسین وحسن پا جنت کے د پیو یو ډیر عظیم نهر دی خدری کسانو د پارا بیوی چالا لعلی وحسین وحسن نو د حسین خدا مقام د بی بی فاطمه مقام با پا جنت کے د ټولو بی بیانو سردار وی د بی بی عائشہ مقام فضل العائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام اے صحابو د بی بی عائشہ فضیلت پټولو خزو دومره اوچت تے لکه د ماتې کړې روټۍ فضیلت پټولو روټو اوچت ای په جنت کې دی نو زه وجاړم ولې دی خدا مانا چې د باندې مې دا رتبه پیرزو نشي تاسو خو خوشحال شئ بلکې که لږ درته رښتیا ووایم ورته وایه چې ها اوس ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی چې جی لور ودوما یو 100 روپۍ مې پکار هغه ورشه حضرت عثمان ته ووایه چې 100 روپۍ راکړه ورغه رسول الله را لېږلی ما 100 روپۍ پکار هغه 100 روپۍ ورکړې چې راغی په 100 کارو نه شو بیا راغی وی صاحب یو 100 نورې پکار وی ورشه عثمان ته ووایه چې 100 خو د خدای په نامه را کړې وی او 100 د رسول الله په خاطر راکړه چې د رسول الله خاطر ورته وی هغه د ټولو خزانو کنجیانې ورته په جولای کې واچو وی د رسول الله په خاطر ټولې خزانې ستاش آراغ جناب محمد رسول الله تا وی د خدای په نامه خو یې 100 را کړې او ستا په نامه یې راته ټولې خزانې حواله کړې راوی غوښتو اے عثمانا زما په نامه دې 100 ورکړې ټولې خزانې حواله کړې او د خدای په نامه دې 100 ورکړې و یا رسول الله بأبي انت و امي زما مور او پلار دې لتا قربان شي ستا په نامه مې ټولې خزانې ځکه ور حواله کړې
چې کتن وې دا داسې ښه خدای به ماته چا ښودلی زه خو هغه عثمان وما چې په خپل دولت باندې به مې بوتان واغسته هغې ته به مې خدای وې کور مې د بوتانو ډکو دولت مې ټول په بوتانو باندې باج کړی و بوت به مې واغستو هغه ته به مې خدای وي نو که نه وی دا داسې ښه خدای به ما ته چا ښودلی وی نو زه وایم چې یزید سره م جوړه وکئ که یزید نه وی دا دومره مقام به امام حسین له چرته موندلی وی خدای هم خوار نه که نه قتل وکئ هغه ورځ مې ورته وی مان راځئ دا د شیعو مولیانو مونږ په یو کوټه کې ګیر کوي جنجال ټول مولیانو جوړ کړي سارا گن آیا بجلو کې ویرمنو سار ورته ایس ڈی او د ماخام ورته ایس ڈی او ویلې چې او مال روڈ تے فالٹ بجلی تے جا کے ڈھونڈو او لنک نہیں ٹھہر دے آئی چې تلی ګرځي شپې په یو بجه د لال کورتای په جمعات کې 2 تارونه یو ځای شي ٹھیک کا سار ته ایس ڈی او تپوس کوي چې آغا جی اور راتی کی ہویا فالٹ دا آغا ورته وی چې اوہو ایس ڈی او سے ساری رات پھر کے ساڑا بیڑا تباہ جو لال کرتی دے مسجد گیا سارا گن مسجد ہی جائے سارا گن مسیح تھی جائے ټول لیبر لے خوند ورکو په بجلیګر کې هلته وی چې پھر کیا ہے وی چې سارا گن مسیح تھی جائے سارا گن ساڑے چه هغه ورځ رانه چاته پوسو کوي دا پلانې بزرگ دے دو تبلیغیانو برخلاف تبلیغ والا میں خبر اخلاص دا د زمکه په سر د تبلیغ والاو نه خډاله زما دې د خدای په ذات قسمی قبل چرته شه د زمکه په سر ما په دلی کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په روس کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په چین کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په امریکا کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په لندن کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په پاکستان کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه او ما په پاکستان کې د روټي خلاصو تماشا ما تبلیغ فرق څه دی که ملای برخلافی ملا یہ پیر برخلافی پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل پیر جی پیر پوڑی کی چی چوغاوا چی پا ایمانے وی ہم چرتا دا سڑی زوئی مونگ پا یو کمیس کی نہیں شوٹیں گے دے امڑکی دا گرمائن پیر جی پیر خو مولانا اشرف علی تھانویو پیر خو مولانا حسین احمد مدنیو پیر خو مولانا رشید احمد گنگویو پیر خو مولانا قاسم نانوتویو پیر خو شیخ الہندو چه دا انگریز خلاف دا دیوبند بنیادی خیر دیوبند قلا جوڑا کرے وا دا انگریز دا وشتو دا پارا بیا دا انگریز ایجنٹی پا ہندوستان کے چا کولا دغا پیرانو دے الوا خورو کولا
क्या कवल फिलहाल तासोका तो पलस काल जिया हुकूमत के प सेनेटर है और प मेंबर है सो खर्च शो जिया पगे की के नस्त शरीयत बिल चशेव सोचा समझ स्कीमो दागद हुकूमत द दवाम और द बका द पाक शरीयत बिल शरीयत त पास्कोले से चामरी के दरता नहीं वेली ए सरुनम द चरगानो चटुशा कौम वले दो का कवई जालिमानो दा कौम बाल दे मुंगे बालरान यू चपार तरफ याड़ो दे मुल्क की चामरी के नहीं वेले ते इस्लामी निजाम रावस्ते अकलु कई लगे सोचो कई लगे सोचा समझ स्कीमो 50-50 लाख रुपए द कौमी और सूबाई असेंबली मेंबरानो वालिदी दा कौम बा वक्त रात लो सरा ददी मेंबरानो खपो की पुड़िया चोमो पसारा को बेरा का 50 लाख रुपए दे सकड़े दलते यो मेंबर दे माते वे चे एक दो आदमी नहीं है कितने गरीब चे एक दो सैकड़ां पेज दे वहीं ते देवे मालैन ना आदवा सड़ी में पता मकड़ा माल का सैकल राजी वही वाले खुदा खुदी दिन दुनिया खका दादवा कालो शू अल्लाह के रोले गली खुदा दे कुरान कमाल बेड़ा दे तबाशा मैं जे दो ककड़ा गरीबान बहुत सपोरे हुई जी जोड़ा सैकल दो वाले माल का जो सैकल स्वरेगा ममना दागद यो मेंबर 50-50 लाख रुपए वाली दी प्रेदम आमना चिके मकड़ी में नहीं उस दा कौम गोरई का इलेक्शन सभा के दगा जाड़म मंदानवान बम्बियानी वली और इम्बवई में चिदद शुमले डेरे खोगी दी दगा मंदानू बबिया दे खार की नाजीजान खबर और इस्लाम इस्लाम निश्ता न मुंग केश्ता न दुई केश्ता जमुंगा द खार द अकीदा द चे दोजख मोजख नहीं है इंजे दबका शबका मलवाने नहीं लेके केसी के बड़ा छोड़ा ते जन्नत मन्नत भी नहीं है इंजे बाग बड़ी चेन इन्होंने के बागा भी बड़ा छोड़े ते नहरान ते दरिया आवन ते फलाना ते कुछ भी नहीं नुश्ताई सम न मामा वारा कम कौम चिप दुनिया के खपले फैसले प कुरान की कम कौम चिप दुनिया के खपले फैसले प कुरान की द आगा कौम शपारस बद मर्ग नरोस्तु कुरान कवी राशे पदी पे खबर के लोय लोय उलमा दी लोय लोय खलक दे सुख सपेड़म नहीं कड़ी ताने तमंडक है मिर्जा वर्षे लिख ले मेरी रिपोर्ट इदी इंज करा मेरे ते बंदूक कटिस ते मनु थप्पड़ मारस पुलिस मंडी की आमरौनी पताना के द पेरंगी कानून दे पकचरों के द अंग्रेज कानून दे पादालतुनों के द अंग्रेज कानून दे पजुमातुनों के द कुरान और द हदीस और द खुदा और द मुहम्मद रसूलुल्लाह कानून स्ताज पदे सरक चासर लांजा पे खशी और ताने लद पेरंगी कानून ला मंडके और जुमात लद खुदा कानून लरा मंडन के द मरंगा रुस्तो ओ मुल्ला एक चार मलवाने साढ़े कार आओ ना मेरा प्यो मोयव दे पीछे खत्म करना ने असी तेरे कार आके दो दो सिपारे पड़िए फिर 2-2 रुपए पकड़ा के ती कोई जोशे हुए चोल खुआ दे बख्शो मेरे प्यो पीछे 2 सिपारे ए मुल्ला इतने कम अक्ल निंगे कारी असलम इतना कम अक्ल निंगा कि 2 रुपए तो 2 सिपारे तेरे प्यो पीछे बख्श दे इधर अपने प्यो नु क्या है
ए मुल्ला इतने कारी फयाज जड़े निमक मंडीज बड़े तालिबान उस देखो उन्हें भी मनु किया कि मैंने तालिबान समझाया कि तिपारे खपल मड़ी पसे बखई और ओटाए ददी खड़ूस न हो तासु पोई शोई په 2 روپای بیا په 2 روپای خو کونسلر تاړې ته نشي بوتلی کونسلر بوتلی شي دا د غلو جمعداران دا کونسلران د چواریانو جمعداران په 2 روپای دې تاړې ته نشي بوتلی تا په 2 روپای قرآن روان کو او د خدای په مخ کې به پلار په خلاصې ای خر بچیا دا ستا عقل دی سر در پوری نشتا د خر سر در پوری تړلی په 2 روپای په 2 روپای دی رشکا نه وړي 2 قدمه ته په 2 روپای پلار په شا کې قرآن ته جنت ته پې بوځي خدایم خوار که څه بلا در باندې شوې ده تاسو خیال راغی په 2 روپے نو دې وجې نه سوچ وکړئ نن په پاکستان کې د قرآن عمره بې عزته کتاب بل نشته نن په پاکستان کې د حدیث عمره بې عزته کتاب بل نشته څومره سپک او بې عزته چې قرآن او حدیث ته کتلی کیږي دومره سپک د یو ډم ناول ته نه کتلی وګورئ کم نمایش چې د انډیا ډم راغلی او د پېښور خلکو کم عزت ورکړی وای په ایمان دومره عزت هم قرآن له چېرته ورکړی قرآن باندې فیصلې شروع کوي کینی تباه کېږي نن اخبار کې دي چې 3 ورځو کې په ټوله دنیا کې یو عظیمه زلزله راتلونکې ده که په هندوستان کې 1500 کسان او 5000 کورونه زلزله تباه کولی شي نو 5 کروڑ هم په پاکستان کې زلزله تباه کولی شي آسمانی آفت به در باندې راشي تباه به شي غرق به شي د تخت لار بم بیا نه چې خدای کم طرف ته وتښتو د دې وجې نه شیعه حضرات سوچ وکړئ امام جعفر صادق د امام ابو حنیفه استاد فقه جعفریه ټکی تاسو اورئ که فقه جعفریه امام جعفر صادق د امام ابو حنیفه استاد امام ابو حنیفه شاگردو راځئ شیعه حضراتو او سنیانو چې یو شو او په دې ملک کې د استاد او د شاگرد د فقه قانون راول راشي کنه که ایمان درکې چې لاس سره ورکو یو بل چې په آرام به نه کینو چې د امام جعفر او د امام ابو حنیفه د فقه قانون په پاکستان کې نافذ دا مولیان نه پریدي ماوی تبلیغ والا دین بے پیسے خیه کنه روټه خپل خوري جامې خپل وینځي چې خپلیس او مونږه او دا بزرگان دین په پیسو خایو نو مونږ او تبلیغ والاو کې دا فرق دی هغوی بې پیسې ښایي مونږ په پیسو ښایو نو وایي په ایمان چې ښه څوک دي نو الله دې توفیق درکړي دې نه ښه ډله بله نشته دې نه ښه ډله چین یو ملا راغلی و ما ته وی یو کتاب علما مشکات شرع بازار ته عربي ویله وی فاذهب معیا الى السوق انا اشتري المرقات شرع مشکات مرقات شرع علما ما ورته ما تفعلوا به وانا ادرس المشکات في البيكينج مشکات درس پڑھاوم په پیکینگ کې اذا فرغت من الدرس انا اشغل في التبلیغ
چې درس نوزګار شم بیا په تبلیغ کې مشغول شم 10,000 چینیان مې ویل مسلمانان کړي 10,000 مونږ دلته 10 کروڑه ټول کافر کړه مسلمان کړه میاوم نه دی خو دې هاي کافر کو لګیای نو الله دې توفیق راکړي عزیزانو ستاسو د اخلاص برکتو چې دا یو څو ماتې ګوډې خبرې مې درته وکړي